أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. دا حدیث اور سرا اور پسی بل حدیث دا دو احادیث دی پدی دوڑو احادیثو کی سنچ تیر احادیثو کی ذکر وشو درس حدیث پا موقع بانی چې د کامیابی اصل دار و مدار چې دی نو هغه د ایمان اسلام یعنی د توحید د عقیدې په بنیاد باندې دی چې کوم سړی هر څونه ښایسته اعمال کوي د هغې اثر به هله مرتب کېږي کله چې د هغه فکر ټکي او دغه فکر ته عقیده ورته وي او عقیده د توحید هغه د مسلمانانو عقیده پکار ده د انسانانو عقیده پکار ده کوم چې د مسلمانانو عقیده ده او د هغې بنیادي اجزا دا دي چې سړی د الله تعالی د وحدانیت اقرار وکړي چې الله تعالی یو دی ذات صفات حقوق او اختیاراتو کې د هغه سره څوک شریک نشته د هغه ملګری نشته د هغه سیال او ثاني نشته او دویم دا فکر خپل صحیح کړي چې محمد علیه السلام چې دی نو دا د الله تعالی آخري پیغمبر دی او محمد علیه السلام چې دی نو دا د الله تعالی پیغمبر په داسې شان باندې دی چې دا د الله بنده دی عبادت گزار دی الله چې ورته څه حکم کوي هغه په ځای باندې راوړي داسې نه چې ګنې دا محمد علیه السلام د ځان نه څه شریعت جوړ کړی دی او د الله د راضي کولو دپاره ګنې هغه په خپل طبیعت لګیا دی خواري کوي نه عبده محمد علیه السلام د الله بنده دی تابعدار انسان خو یوازې تابعدار انسان نه بلکې ورسوله دا فکر ورسره جوړ شي چې محمد علیه السلام د الله د طرف نه مقرر دی په دې پیغاماتو رسولو باندې او کوم سړی چې د الله د طرف نه په خپلو پیغاماتو رسولو مقرر یا هغې ته رسول ورته وایي نو دویم د خپل فکر په اصلاح کې چې کوم بنیادي جز دی هغه دا چې د رسالت عقیده به سړی پاک ساتي چې رسولان څوک دي د رسولانو حیثیت سره رسولان د الله تعالی په مقابلې کې ولاړي که نه الله رسولان د الله تعالی نمایندگان دي استازي دي لکه رحمان بابا یو دی کې وایي چې خدای مګڼه بېشکه چې بنده دی نور همه واړه صفات دي پرشتیا او بنده دی که ولی دی که عاصي دی محمد دی صلی الله علیه وسلم د همه واړو پیشوا دا د الله تعالی په ذات کې یا د الله په صفاتو کې مثلا اختیارات شو حقوق شو پای کې د الله تعالی سره څه شریک نه دی بلکې دا د الله تعالی د بنده په حیثیت او د الله د رسول په حیثیت باندې دا د توحید د عقیدې د اسلام د عقیدې دویم جز شو او چونکې په دې کې د آخرت خبره ده د تقدیر خبره ده هغه ټولې پکې دي خو حضرت عیسی علیه السلام چې دی نو څنګه چې محمد علیه السلام د الله بنده دی نو خپل فکر به په دې بنیاد باندې خاص کړي چې عیسی علیه السلام ګوره هم د الله تعالی بنده دی او د دې ذکر د عیسی علیه السلام دا ذکر په دې وجه باندې کېږي چې یو خدا چې عیسی علیه السلام بغیر پلار نه پیدا و یو واضح نشانی و نو په دې وجه باندې د عیسی علیه السلام ذکر ورسره بیل وشو او دویم دا چې حضرت عیسی علیه السلام چې دی نو هغه د عیسایانو عقیده وه چې عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی دی نو دلته الله تعالی د عیسی علیه السلام ذکر په دویم مرتبه کې دا وکړو چې عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی نه دی بلکې بغیر پلار نه الله تعالی بطور معجزه بطور یو علامت چې دی نو هغه د مور نه یوازې پیدا کړی نو دا فکر بخپل کې چې عیسی علیه السلام د الله تعالی بنده دی او د الله رسول دی او پلار ته به نسبت نه کې پلار نشته عیسایان وی دا د یوسف نجار زوی دی
الله تعالی پیغمبر فرمایي چې نه د مسلمان په حیثیت باندې خپل عقیده به دا جوړه کړي چې عیسی علیه السلام د الله بنده دی د الله رسول دی وابن امته او د الله تعالی د یو بندې زوی دی د الله د یو بندې زوی دی د یو زنانه زوی دی وکلمته او دا د الله تعالی حکم دی د الله حکم مطلب دا چې دا د واده په حیثیت باندې نه پیدا شوی چې ګنې زنانه واده شو نارینه ته او د دواړو د نوي ژوند په صورت کې بچی پیدا شو نه بلکې کلمته دا یو د الله حکم کلمه و د الله تعالی نو د الله تعالی کلمه و ته په دې بنیاد باندې وایي چې الله تعالی ویلو کن شا فیکون نو بس شو نو دا کن فیکون لفظ په بنیاد باندې الله تعالی عیسی علیه السلام پیدا کړی دی نو په دې وجه عیسی علیه السلام ته کلمت الله وایي القا الی مریم چې دا د مریم په ګېډه کې الله تبارک وتعالی پیدا کړو او دویم دا فکر د عیسی علیه السلام متعلق ساتل چې د الله تعالی روح دی دا روح و روح منه او دا د الله تعالی روح دی نو عیسایان وایي دا د الله تعالی روح دی مطلب دا چې ګنې الله تعالی په خپله په دې مریم کې نعوذ بالله ګنې چېرته حلول کړو او دا ګنې ځان صحیحه د الله تعالی چې دا نو د مریم ګېډه کې ده او د هغې په بنیاد باندې عیسی علیه السلام ته د الله تعالی زوی وایي نو علما وایي نه مطلب یې دا نه دی بلکې روح منه مطلب دا دی چې دی عیسی علیه السلام به د خټې نه یو مرغۍ جوړه کړه هغې ته به د الله په حکم روانه شه نو هغه روح به پکې الله تعالی واچو نو مرغۍ به الوته په قبر کې به مړی پروت و نو عیسی علیه السلام به ورغې د الله په حکم را ژوندی شه نو هغې مړي کې به الله تعالی روح واچو نو هغه روح به هغه مړی به پاسېدو ګرځېدو به نو په دې وجه باندې عیسی علیه السلام ته د الله تعالی روح ویلی شو چې د الله په حکم باندې به په مړو کې او په خاورو کې هم روح د الله په حکم باندې اچو نو په دې وجه باندې روح الله ورته هم وایي نو د عیسی علیه السلام دو القاب ذکر کړه کلمت الله او روح الله کلمت الله په دې وجه باندې چې دا د الله تعالی کلمه وه د الله په کلمه کن فیکون لفظ باندې پیدا شوی او روح ورته په دې بنیاد وایي چې عیسی علیه السلام به د الله په حکم په مړو کې هم روحونه اچېل او درېیمه خبره د خپل عقیدې متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا خبره به سړی مني چې جنت او دوزخ یعنی د قیامت عقیده به مني د قیامت عقیدې منلو مطلب دا دی چې سړی به دا فکر چې په دنیا کې د کم کار کوم نو د دې په بدلې کې به په قیامت کې د حساب کتاب نه وروسته یا د سړی مستقل دی جنتي یا به جهنمي نو جهنم د اور نه ډک دی الله دې موږ ټول وساتي او جنت د باغون نه ډک دی الله دې موږ ټول هلته کې ورسوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا فکر د چا و چې جنت حق دی اور حق دی الله تعالی به دا سړی جنت ته نه باسي اگر که هر څنګه عمل یې کړی خو چې عقیدې پاکي فکر یې پاکي د پاک فکر په بنیاد باندې به الله تعالی د دې د جنت ته راتلو فیصله کوي یا په دې بنیاد باندې چې الله تعالی د ده د بخلو انتظام وکړي لکه یو حدیث کې راځي حدیث ما کتاب کې نه دی کتلی بهرحال د خپل استاد د خولې نه مې اورېدلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی د قیامت په ورځ باندې د بندګانو حقونه یې ورباندې او الله تعالی دې په نور عملونو په پاک او ښایسته عقیده باندې خوشحاله وي نو د قیامت په ورځ باندې تمثل الله له قصرا فی الجنه جنت کې به د هغه دپاره یو بنګله ښکاره شي نو الله تعالی به ورته وایي دا ملګری بخې په دې خپلو دغه باندې نو هغه به ورته وایي چې یا الله بخه مې نه ولې نه بخمه ځکه چې دلته کې خو اوس هر سړی ځان له د نیکو تمدار دی چې د نیکۍ راته راشي مخامخ چې کله بنګله ښکاره شي نو دی به لمن یا دا چاره دا بنګله نو الله تعالی به ورته وایي هذا لمن عفا عن اخیه دا د هغې مسلمان دپاره ده چې په سخته کې هم په دې حالاتو کې ما هغه خپل مسلمان رور بخي نو دا د هغه دپاره ده نو دا سړی به یا الله ما بخلی یعنی الله تعالی به د هغه د بخنې انتظام په داسې انداز باندې وکړي چې په آخرت کې به هم هغه چا چې په حق دی هغه حقدار به هم راضي کړي او د ده به هم د جنت فیصله وکړي نو دا ما کان من العمل نور عمل چې کمزوری هم خو چې عقیده او فکر یې پاکي الله تبارک وتعالی به د هغه د جنت ته د ننوتو انتظام کوي دغه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ملګری دی حضرت عمرو بن عاص رضی الله عنه هغه په خپله قصه کوي په خپله باندې وایي زه د پیغمبر علیه السلام خواله رالم کله چې مې په زړه کې د ایمان سره مینه پیدا شوه نو زه د پیغمبر علیه السلام محفل ته رالم او عمرو بن عاص ډېر مشهور صحابي رسول دی د یو لوی جرګمار سړی دی نو چې کله لوی جرګمار دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف یې په ډېرو مهماتو کې حصه اخیستې ده حتی دا چې د وپد یو مشهور وپد د هغې سربراهي هم کړې ده نو هغه عمرو بن عاص په زړه کې الله تعالی د هغه په زړه کې او د خالد بن ولید رضی الله عنهما په زړونو کې الله تعالی د ایمان مینه واچوله نو عمرو بن عاص چې کله پیغمبر علیه السلام له راغی نو پیغمبر علیه السلام به د هر مسلمان نه
چې مسلمانېدو به د هغه نه به یو څو خبرو اقرار به یې ترې اخیست او دغه اقرار ته بیعت وایي. نو عمرو ابن عاص چې کله بیعت کاو رضی الله عنه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ته لاس داسې لکه لاس قول چې وطن په پښتو کې وایو قول به یې ترې اخیست. حضرت عمرو ابن عاص پیغمبر علیه السلام ته لاس وراخه کو یا رسول الله لاس راکه چې بیعت در سره کوم په اسلام باندې. نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته لاس راوغځاو نو عمرو ابن عاص ته بیرته لاس راکاو. نو پیغمبر علیه السلام ورته حیران شو لکه دا څه کې عمرو دا څه دا دې چلو کو. نو هغه ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تختیدلی نه یم خو یو شرط لکوم. وی شرط څه دی؟ وی شرط دا دی چې زما نه خو د اسلام خلاف ډېرې منډې ترلې والی شوي دي ما خو ډېر بدعملیانې کړي دي ما نه خو ډېر کمزوریانې شوي دي. نو هغه تیر ګناهونه به راته الله تعالی معاف کوي که هغه به را سره حساب کتاب کوي که هغه راته نه معاف کوي نو بیا زما دونه کمزوریانې دي چې هغه زما د جهنم ته راتلو پوره دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په خوشحالۍ تندي باندې وویې وی عمره تا ته پته نشته چې کوم سړی دا کلمه ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو د کلمې اقرار سره ټول ګناهونه الله تعالی سړي ته بخي. نو کړي ګناهونه چې څومره یې هغه الله تعالی د کلمې په ویلو په بنیاد باندې په وجه باندې بخي. او یوازې اسلام نه بلکې چې یو سړی مسلمان وي او د مسلمانۍ په حالت کې کمې کمزوریانې وشي د کفر په حالت کې چې کمې کمزوریانې وشي هغه خو الله تعالی په اسلام باندې پاک ایسته ووینځي. الله تعالی دې زموږ کمزوریانې خفتاګانې موږ ټولو ته معاف کړي. خو چې سړی مسلمان وي او د مسلمانۍ په حالت کې هم څه کمزوریانې وشي نو د دې نه علاوه نور اعمال هم شته چې هغه سړي ګناهونه پاک راځي. یو پکې دا دی چې ان الهجرة تهدم ما کان قبلها چې کوم سړی د الله تعالی د دین په خاطر باندې خپل کلی پرېږدي بل کلي ته د دې دپاره لاړ شي چې خپل دین چې دی هغه زده کړي او د هغه زده کړې په نتیجې کې په هغې باندې د عمل کولو آزادانه موقع ورته میلاو شي نو د هجرت هم د سړي کړي ګناهونه ټولو انسانانو ته معاف کوي. نو د مسلمانۍ په حالت کې هجرت او ته خو هجرت دی وکړو نو دوه کاره دی وکړو یو دی دا کار وکړو چې مسلمان شو دویم دی دا کار وکړو چې هجرت دی وکړو نو تا خو ډبل سو دغه وکړه دا ریګمال در باندې ولګېد. او درېیم یې ورته ووایي چې ان الحج یهدم ما کان قبله حج چې کوم سړی وکړي نو د حج نه مخکې چې څونه ګناهونه دي د مسلمانۍ په حالت کې شوي دا حج هغه ټول ګناهونه سړي ته معاف کوي. او علما فرمایي چې د دې نور متعلق حج او هجرت چې دی نو دا خو داسې دي چې دا د انسان ټول ګناهونه معاف کوي. توبه چې دا نو توبه داسې یو عمل دی چې دا د سړي حقونه معاف کوي خو د الله تعالی حقونه دا بند عبادت حقونه. خو حج داسې یو عمل دی چې دا حج دا د سړي هغه پردي حقونه چې کومي د هغې د معافۍ سبب هم ګرځېږي. نو ان الحج یهدم ما کان قبله حج چې دی نو دا کړي ګناهونه د سړي ټول معاف کوي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ګوره څونه شریکان تاسو زما سره ګڼئ څونه شریکان کا د بت په شکل کې دی د بابا په شکل کې دی د سیاستدان په شکل کې دی د قوم قبیلې په شکل کې دی هر څوک شریک چې زما سره ګڼئ زه د هغې ټولو نه غني یم زما سره د هغې هېڅ تعلق نشته. او دویمه خبره دا وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې چې ګوره تکبر چرته مه کوئ. تکبر وای تکبر معنی د ځان غټ ګڼل نو غټ هغه سړی ځان ګڼلی شي غټ چې هغه کې خو غټوالي صحیح که نه نو تکبر ګورې زما جامه ده التکبر ردائي تکبر زما صادر دی زما صادر به زما نه راکاږي. نو دا الفاظ چې دي نو دا ما ستاسو په مخ کې وي مفهوم اوس الفاظ د کولو خواري یم. عن عبادة ابن الصامت رضی الله عنه د حضرت عباده بن صامت رضی الله عنه روایت دی قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من شهدا چا چې دا گواهی وکړه الله اله الا الله چې د الله نه علاوه بل څوک د عبادت قابل نشته الله دې وحده یوازې الله لا شریک له نشته شریک د هغه سره وان محمدا او محمد علیه السلام عبده د الله بنده دی ورسوله د الله رسول دی وانه دا خبره چې عیسی علیه السلام عبد الله د الله بنده دی ورسوله د الله رسول دی وابن امته او زوی د یو ینځ دی داغه د یو بندې دی داغه وکلمته او د عیسی علیه السلام د الله تعالی په کلمه پیدا دی القاها چې الله تعالی القا کړی و الی مریم خېټې د مریم ته وروح او د عیسی علیه السلام روح دی منه د الله طرف نه په مړو کې به روحونه اچل والجنة حق او دا اقرار وکړي چې جنت حق دی والنار حق ور حق دی. نو دا سړی چې د توحید د کلمې اقرار وکړي د رسالت اقرار وکړي د عیسی علیه السلام د بنده او د رسول په حیثیت باندې او د ابن امته او کلمت الله او د روح الله په حیثیت وپېژني ادخله الله داخل به کې الله الجنة جنت ته علی ما کان هر څنګه چې من العمل عمل. وعن عمرو بن العاص رضی الله عنه د حضرت عمرو بن عاص رضی الله عنه روایت دی قال دی وی اتیت النبی زرالم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله
فقلت ما وتوي ابسط راوغزا ويمينك دا لاس دي فلأبايعك د دې لپاره چې زه بیعت وکم ستا سره فبسط نو وغزا یمینه پیغمبر علیه السلام خپل ښی لاس فقبضت نو د عمرو بن عاص ما ته راښ کو د یدي خپل لاس فقال نو هغه راته ما لک یا عمر عمر دا څه چلو کو قلت ما وتوي اردت د ما د اراده د ان اشترط چې د یو شرط ولګم قال نو پیغمبر علیه السلام راته وی تشترط ماذا څه شرط را سره لګي په اسلام باندې قلت ما وتوي ان يغفر لي چې ما ته بخنه وشي قال نو پیغمبر علیہ السلام راتوی عمرہ اما علمتا ولتا ته پته نشته یا عمر ان الاسلام چې اسلام په خپل يهدم رغړی ما هغه ګناهونه کان قبله چې د اسلام نه مخکې چا کړی وان الهجرت او بلدا چې هجرت تهدم رغړی ما هغه ګناهونه کان قبلها چې د هجرت نه مخکې سړی کړی وان الحج او حج چې يهدم دام رغړی ما هغه کان قبله چې د حج نه مخکې چا کړی رواه مسلم دا حدیث د روایت کړی دی صحیح مسلم والا والحدیثان المرویان او دو نور احادیث دي چې هغه وروسته بل باب کې بیا راځي هغه یو د حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت دی قال دی وی چې قال الله تعالی الله تعالی ویلي انا اغنى الشرکاء زډیر بیزار یم د شریکانو نه د اغنى الشرکاء ز د شرکاونه ډیر غنیمه والآخر وبل حدیث دی الکبریا او تکبر رداء د ما صادر دی نو هغه وی چې سنذکرو هما دا دواړه حدیثونه به بیا ذکر کوم فی باب الریاء والکبر د ریا او د کبر په باب کې ان شاء الله تعالی نو باس به بیا التکو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم